अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो नन मों खबर रखो د یو داسې میډیسن حوالې سره چې هغه به تاسو یا تاسو فیملی کې په ژوند کې به یو ځل تاسو یوز کړي او که یوز کړي هم نه وي د هغې حوالې سره به تاسو د هغې نوم به م اورېدلی. هغه میډیسن چې دی میکوبالمین چې کوم جنریک دی د دې حوالې سره به خبره کوو. نو میکوبالمین یو اکټیو فارم دی د ویټامین B12 او ډیفرنٹ فارما چې کوم دی ډیفرنٹ فارما دا مینوفیکچر کوي. خو سپیشلی که موږ د میتوکوبال خبره وکړو نو میتوکوبال چې کوم مینوفیکچرینګ کوي هغه هیلټن فارما کوي او میتوکوبالمین یو اکټیو فارم دی د ویټامین B12. که موږ خبره وکړو د دې د سټرینث نو دا د 500 نه والا د 1500 مایکروګرام په سټرینث کې تاسو ته ملاویدای شي د مارکیټ نه. او دې نه علاوه که موږ د ډوزیج فارم خبره وکړو د میتوکوبال نو میتوکوبال چې کوم دی دا په ټیبلټ فارم کې وي او دې نه علاوه انجیکشن فارم کې او بعضی فارما داسې دي چې هغه د کیپسول په فارم کې جوړی ده. دا د دې ډوزیج فارم شو. اوس که موږ خبره وکړو د دې ننني لیکچر چې کوم بیسک کوم امپارټنټ پوینټس دی چې د ویټامین B12 زموږ په باډي کې د هیومن باډي کې د ویټامین B12 څه کار دی. نو ویټامین B12 چې کوم بنیادی کار دی ویټامین B12 RBC فارمیشن کوي. زموږ چې کوم RBCs دي لال سرې خلیې دي د هغې جوړېده کوي او د RBCs تاسو ته پته چې د RBCs ډېر غټ کار دی. اکسیجن فلو کوي. اکسیجن د یو ځای نه بل ځای ته وړي د یو ارګن نه د یو سیل نه بل سیل ته یا د یو ټیشو نه بل ټیشو ته او دې نه علاوه چې څومره انرژي ده هغه RBCs د یو ځای نه بل ځای ته وړي. نو د RBC په فارمیشن کې د ویټامین B12 ډېر غټ کردار دی. د دې نه علاوه زموږ چې کوم نروس سیستم دی زموږ چې کوم برین دی سپاینل کارډ دی د هغې په فارمیشن کې د هغې په جنریشن کې د ویټامین B12 ډېر غټ کردار دی. او د دې سره سره چې کوم خوراک موږ کوو څه خوراک هم چې موږ کوو په هغې کې به یا پروټین یا په کاربوهایډریټ سي یا پکې لیپټس دي. د پروټین د کاربوهایډریټ د لیپټس یا د فیټس چې کوم ابزارپشن دی د دې میټابالیزم چې کوم دی کوي او د دې نه موږ ته انرژي میلاویږي د خوراک نه. نو د میټابالیزم کې او د انرژي په میلاوېدو کې د ویټامین B12 ډېر غټ کردار دی. د دې سیزونو نه د پروټین کاربوهایډریټس لیپټس نه انرژي د ابزارپشن کار چې کوم دی کوي هغه ویټامین B12 کوي. او د دې نه علاوه د ویټامین B12 غټ کار چې کوم دی زموږ کوم ایموشن دي زموږ کوم تاټس دي هغې کنټرولولو کې دی. لکه زموږ په جسم کې چې کوم یو هارمون دي زموږ په نیورو ټرانسمیټر چې کوم دي سیروټونین او ډوپامین. که زه اگزامپل ورکړم سیروټونین او ډوپامین ډېر مین دوه هارمون دي او د دې چې کوم کار دی زموږ په باډي کې دا موږ ته هیپینس راکوي. ډوپامین موږ ته هیپینس راکوي عارضي طور او سیروټونین چې کوم دی د لانګ ټرم دپاره زموږ باډي ته هیومن باډي ته هیپینس ورکوي. نو د دې په جوړېدو کې د دې په فارمیشن کې هم د ویټامین B12 ډېر غټ کردار دی. د دې نه علاوه د هیومن باډي چې کوم دی هیر فالینګ چې د هیر دا جوړېده دي د ویښتو دا جوړېده دي په دې کې هم د ویټامین B12 ډېر غټ کار دی. او د ټولو نه اهم کار چې کوم دی د ویټامین B12 هغه په DNA فارمیشن کې دی. د DNA فارمیشن د وجې زموږ سیلز جوړېږي او چې سیل جوړ شو د سیل د وجې زموږ د هیومن باډي چې کوم دی دا ټول د دې بیسک یونټ سیل دی. نو هغه د هیومن باډي جوړه کړي. نو د ویټامین B12 کار د سیل DNA سینتھسس کې دی. د DNA سینتھسس ډایرکټلی ریلیشن دی د سیل فارمیشن کې او سیل ریلیټډ دی د سیل نه جوړي زموږ اورال باډي. نو په دې کې د ویټامین B12 زموږ د باډي جوړېدو کې د ویټامین B12 اهمیت زموږ په جسم کې د دې سورسز دا موږ تر څه نه میلاویدای شي. که د دې سورسز موږ خبره وکړو د دې سورسز چې کوم دی هغه ملک دي ایګ دی فش دی ویجیټیبلز دي دا د دې مین سورس دي. د دې نه علاوه میټ غوښه چې کوم ده دا د دې سورس دی د ویټامین B12. نو زموږ په باډي کې په هیومن باډي کې د ویټامین B12 ډیفیشنسیز کله راځي او موږ ته پته څنګه لګي. نو که موږ ټیسټ وکړو لیبارټري ټیسټ د دې تقریبا د 160 نه والا د 950 پیکوګرام پر ml د دې مقدار دی. که د دې نه کم وي نو بیا به دا موږ ته ډینوټ کېږي چې زموږ په باډي دا به انډیکیټ کوي چې زموږ په باډي کې د ویټامین B12 کمي ده. هر د لیبارټري ټیسټ شو. د دې نه علاوه که موږ په بل هیډینګ خبره وکړو د ویټامین B12 چې د دې کمي ولې راځي زموږ په باډي کې د دې کمي ولې راځي څه وجوهات څه دي. یا خو ځینې خلک داسې دي چې هغه د ایګ فش وغیره د دې کم سورسز دي یا ملک وغیره دا د دې استعمال کم کوي یا د ویجیټیبل یا ځینې خلک داسې چې هغه د ویجیټیبل استعمال کم کوي. یو دغه کېدای شي. بل دا ده چې ځینې خلک وي ویجیټیبل وغیره د دې کوم سورس دي دا هم استعمالوي خو په هغې کې څه ډیزیز داسې وي چې د هغې د وجې د ابزارپشن صحیح نه کېږي یا د سټامک پرابلم وي ګیسټرایټس وغیره یا ډایبیټیز. ځینو خلکو ته چې کوم شوګر پیشنټ وي په هغې کې د ویټامین B12 کمي ډېر زیات دي. ځکه کمي چې ویټامین B12 ابزارپشن د شوګر په پیشنټ کې په صحیح طریقه نه کېږي. خبره شوه د ویټامین B12 کمي وجوهات چې ولې کېږي نو په دې کې دغه فیکټر شو. او د دې نه علاوه که موږ خبره وکړو چې په هیومن باډي کې به څه ساین سمټم به صحیح موږ به پیژنو څنګه داسې کس یا داسې پیشنټ به موږ څنګه پیژنو یا موږ ته به خپل ځان پته څنګه لګي چې په موږ کې د ویټامین B12 کمي ده. یو خو دا ده چې د RBCs چې کوم دی د ویټامین B12 ډیفیشنسیز راشي یو غټ علامت. بل دا ده چې انیمیا یو پیشنټ کې انیمیا ده
خون د وینې کمی ده وته، نو دا یو انډیکیشن دی چې وټامین B12 کمی ده. د دې نه علاوه تکاوټ په هر ټیم کې تکاوټ محسوسیږي بغیر سره کار د وجې، او خصوصا د سهار په پاسېدو کې چې سترګې وغړوي یو انسان پاسي چې چا کې وټامین B12 کمی، هغه به پاسي بیا د پاسېدو نه پاس هغه به سترګې غړولې یخ په دغه نه پاس په نیمه ګنټه هغه بر بیډ نه یا رکاټ نه په نیمه ګنټه پاس پاسي په مشکل سره. نو دا یو علامت دی. د دې نه علاوه چې کوم هیر فالینګ دی، د یختو غورځېدل دا یو وجه د وټامین B12 د کمی، خو چې د وټامین B12 د کمی د وجې د نورو موضوعات کې د شری یختو غورځېدل خو یو پکې دا مین وجه. د دې نه علاوه چې کوم دی د ماوث السر هم کې دی شي، ایموشنز کوارډینیشن نه د باډي چې کوم ارګن دی د کوارډینیشن کې نه، او غټه خبره وکي یو دار چې د خپې یا لاسونه سم کېدو بار او خپې یا لاسونه د محسوسېدو لکه څنګه چې میګي کیږي. دا به تاسو اورېدلې د ډېرو خلکو نه، یا به تاسو په خپل شوي می چې د خپې لاسونه خلک وایي د جسم مې رسېدی د خپې مې رسېدلی میګي کیږي، نو دا هم یو غټ علامت یا بار کیږي، نو دا هم د وټامین B12 یو د کمی علامت دی. د دې نه علاوه میګالوبلاستیک انیمیا هغه انیمیا ده چې په دې کې د RBC د شیپ هغه چینج شي، بیا اکسیجن فلو د اکسیجن چې کم فلو د یو ځینې بل ځای ته په صحیح طریقه نه کیږي، اکسیجن په صحیح طریقه نه ځي، نو دا هم یو علامت دی. نو ډېر وجه بیا چې کوم د تکاوټ په ټیم کې او زموږ نرو سیستم په هر ټیم کې چې کوم موډ دی، موډ سوینګ د موډ چینج کېده په نه ټیم کې په 15 منټ کې یا په 2-3 منټ کې دا نه موډ بار چینج کېدل. د دې نه علاوه چې کوم هیپي هارمون دی، کوم هیپینس دی، هغه کمېدل، نو دا هم علامات دي وټامین B12 ډیفیشنسي. او سټمک السر هم کې دی شي، ګیسټرایټس هم کې دی شي، او ډایبټیز نیوروپیتھی هم کې دی شي چې کم شوګر پیشنټ په هغه کې د درد محسوسېدو یا ټینګلینګ محسوسېدو چې د خپې لاس رپېدل، دا یو علامت دی وټامین B12 ډیفیشنسي. ا دوستانو دا شو د ډیفیشنسیز چې کوم علامات وټامین B12 ډیفیشنسي راشي. نو بیا به تر میتوکوبال کوم خبر وکړو د دې طریقې استعمال سره د خوراک. اکثر خلک د سی وی پیسې مولګي ټیم مولګي خو بیا راغ میډیسن کور ته راوړي، بیا رسوي کار ونه کو دغه طریقې استعمال په صحیح طریقه ونه کینو. ایز ا فارماسیست تاسو زما سجیشن دی چې میتوکوبال چې کم دی په میتوکوبال کم جننه کمی کم یو فارمامي خو سپیشلی کې میتوکوبال ډیر زیات استعمالي کې زبرته میتوکوبال خبر وکم. میتوکوبال د دې طریقې استعمال دار چې خوراک نه یو خدای چې پناره امټي سټمک پناره وخړې شي، نو د ابزارپشن بلډ تر د ابزارپشن په صحیح طریقه کې کو پناره نه، نو بیا خوراک نه کم از کم یو یا یو نیمه غنټه بعد چې دا استعمال شي، نو دا غي ابزارپشن بلډ ته بیا صحیح طریقه باندې کیږي. دا طریقه استعمال له وکړه د چې سار د ناشتې نه بعد یا ماسپخین چې کوم روټي دا غي نه بعد دا وخړې شي د شپې ټیم نو د شپې ټیم بیا د ابزارپشن په صحیح طریقه نه کیږي. دا طریقه استعمال شو. بیا د نارمل ډوز د ډوز کا خبره مونږ کو د وټامین B12 د میتوکوبال چې کوم ډوز دی دا ډوز وکړم مونږ سجست کوو اگر سیویریټي په بیس باندې چې څومره کنډیشن یو پیتالوجیکل کنډیشن هغه څومره کم کنډیشن کې یو پیشنټ هغه په بیسي او نارمل ډوز چې کم دی د 500 مایکروګرام نه والا د 1500 مایکروګرام پورې پر ډے استعمال پکار دی. مطلب یو ټابلیټ نه والا د 3 ټابلیټ پورې په 24 اورز کې یوز کول پکار دی نارمل اډلټ لپاره. خدار دې ډوز شو او کوم خبر وکړو او که انجکشن نو انجکشن یو دن په مینس کې یو ورځ پرې خودري او په دوه ورځ لګولي، مطلب یک دن छोड़ के दूसरे दिन लगाना होता है इंजेक्शन. دا یو طریقه کار دی چې یو ورځ پرې دی په دوه ورځ به لګي. او دا د تھراپي کوم خبر وکړو نو تھراپي تقریبا نارمل یو ورځ نه والا 20 ورځې پورې دی نارمل، او د یوې میاشتې پورې کې دی شي نارمل کنډیشن کې. خو کډېره کمی د وټامین B12 نو میتوکوبال چې کم دی بیا یوې میاشتې نه والا 3 منټ پورې 3 میاشتې پورې یا که سیویر کنډیشن او 3 میاشتې نه والا 4 میاشتې پورې کې دی شي، 4 میاشتې نه زیات هم په باز کنډیشن کې دی شي. دا د ډوز شو. کوم اوس خبر وکړو چې په پریګننسي او په لیکټیشن کې میتوکوبال چې کم دی میتوکوبال میډیسن دا ورکول شو کنو. نو په پریګننسي کې او په لیکټیشن کې هغه زنانه هغه خواتین چې هغه خپل بچوله دودھ ورکوي نو دا بالکل سیف دي، او یا پریګننسي نو پاغه کې دا بالکل سیف دي، میتوکوبال بالکل ورکول شي، بالکل ټیک کول شي. او د دې علاوه کوم خبرو کو انټریکشن د میتوکوبال انټریکشن نو میتوکوبال انټریکشن دیته و چې یو ډرګ د بل سره چې کوم انټریکشن کوي دا غي د واجی بیا دا کم دوايي چې تخوري د دې د نورو دوايانو سره دا غي کار کمیږي یا رقم چې خوري د کار کمیږي یا نور کار کمیږي یا زیاتې د انټریکشن وي. نو میتوکوبال کڅو کوم تاسو کې میتوکوبال یوز کوي نو پاغه کې پی پی آی چې کوم میډیسن دي پروټون پمپ انهبیټر لکه اومیپرازول شو، اسومیپرازول شو، پینټاپرازول شو، دا وسه یوز کول نه پکار. د دې رواجی بیا میتوکوبال هغه ابزارپشن کمیږي. د دې نه علاوه هغه خلک چې کوم شوګر پیشنټ دي او میټفارمین جنریک کې میډیسن خوري لکه ګلوکوپیچ وغیرہ نو دا غیر واجب د میتوکوبال ابزارپشن په دی باندې اثر کې دی شي بیا پورا کار خپل نه کوي، کم کار دی لکه هغه نه کوي. یا ځنې خلک الکوهول یوزري الکوهول یوز کوي نو دا غیر واجب په دی باندې د ابزارپشن وغیرہ په دی باندې اثر کې دی شي او دا به کوم تھراپیوټیک افیکټ هغه په صحیح طریقې باندې نو استعمال وکړو. خو د دې ریزلټ موږ د ساید افیکټس یو خدای نارمل ساید افیکټس کامن چې هر میډیسن صحیح دا چې الټی راتل دي یا چې کوم د خوا ګرځېدل دي سر ګرځېدل دي نازیا وومیټینګ وغیرہ. او دین علاوه که انجکشن په فارم کې یوز کړي نو د انجکشن فارم کې چې کوم انجکشن ساید پین کې دی شي. نو دوستانو دا نن ټاپک د میتوکوبال حواله سره او د دې سره ریلیټډ چې تاسو چا څه کوېشن مې نو هغه کمنټ باکس کې
ضرور تاسو وکړئ. ان شاء الله د فارماسیست په زما کوشش چې تاسو ته د جواب درکړم، د ریپلای درکړم، او ان شاء الله دغه شان نور ویډیوګان لپاره تاسو نه دا ریکوست دی چې موږ دا چینل وسه سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.